نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د خپل روټین مطابق تاسو د سوالونو د جوابونو د پاره د محفل آغاز باقاعده کیږي. امید لرم چې هفته به مختی رشي. الله موایندو مرم د عبادت او د نیکه په توفیق کې تیر وګرځولې. کوم یارانو چې سلامونه را لګلی دا غټولو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. کوم یارانو چې پوښتنې کړې دي ان شاء الله تاسو د هر یو سوال جواب به تاسو ته په تفصیل سره ملاويږي. موږ تاسو ډیر مشکور او ممنون یو چې تاسو موږ د مقرره کا چې موږ تاسو ته د سوال جواب درکو. د دین په نشر او اشاعت کې تاسو زموږ سره تعاون کړی دی. الله تعالی د دې سلیو بدلی تاسو له په دواړه جهان درکې. ډیر یارانو ستاینه کړی دی زموږ د پروګرام. موږ د هغې شکریا ادا کوو. ډیر مرګري داسې دي چې هغې په دې هفته کې نوي زموږ د پیج ته راغلي دي. موږ د هغې شکریا ادا کوو. ډیرو یارانو زموږ د بیانات نشر کړي دي په ګروپونو کې، پیجونو نه، آیډیانو نه. موږ د هغې ډیرو شکریا ادا کوو. الله تبارک وتعالی دې د دواړو جهانو خیرونه د ټولو نصیب وګرځولی کړي. که تاسو کتونکو ناظرینو کې چاته کم اشکال وي، کومه پوښتنه وي د فقهي مسایلو باره کې، روزمره زندګۍ معمولاتو کې تاسو ته کم اشکال او مشکل وي، څه پوښتنه وي، نو تاسو موږ ته خپل سوال د واتساپ په ذریعې سره رالیږلی شئ. زموږ د واتساپ نمبر دی 0336 54 65 134. د واتساپ نمبر دی 0336 54 65 134. غالبا د مرګري په کمنټسو کې لیکلي وي، تاسو کته شئ په دغه واتساپ نمبر باندې موږ خپل پیغام را لګلی شئ. تاسو ته بس تاسو د سوال جواب در روان اتوار پښپا د خپل روټین مطابق دا ټیم ان شاء الله بیا ملاويږي که خدای ته منظور وه. کم یارانو کمنټس کړي موږ کوشش کوو چې هغې ته د هغې د کمنټس جواب اوس په دې پروګرام کې ورکو، او که د چا جواب پاتې شو ان شاء الله را روان درس کې به ډومبې هم د هغې سوال حل کېږي. موږ په خپل پروګرام کې خپل جناب مفتی صاحب محترم ته هر کله وایو هر کله په خیر راشي، ستړي مشئ جي، الله درجه بلند کا. حاجی مفتی صاحب محترم زموږ یو ورور احمد زئی هغې له موږ نه دا تپوس کوي په کمنټس کې، تیر درس کمنټس کې هغې دا سوال کړی چې مینه کول ګناه لري یا نه لري، مینه کول ګناه ده یا نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اورا کما مینا چې هغه شرعي مینه وي د الله جل شانه سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره، او دا مینه چې کوم دی ثواب دی او دی کې ګناه نشته دی. او کومه مینه چې هغه غیر شرعي مینه وي نو هغې کې خامخا بیا ګناه ده، ګناهګارېږي سړی. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور خیال محمد صاحب هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. هغې وایي چې یو سړي ګیره چټه وهلي کلین شوي کړی وي او دا سړی امام شي، د پسې مونځ کول څنګه دي؟ ګیرخریلی سړی امام جوړول جایز دي یا نه دي جایز؟ روره ګیرخریلی سړی مستقل امام جوړول دا په کار نه دی. مستقل امامت د ټیک نه دی، مونځ ورپسې مکروه تحریمي دی. او که یو وخت نیمه داسې ضرورت په بنیاد باندې سړی ګیر شي او عقیده برابر وي نو بیا یو وخت نیم مونځ ورپسې کولی شي. جی جزاک الله. مفتی صاحب محترم زموږ یو ورور په کمنټس کې تیر درس کې دا سوال کړی، ایم ایس حسین هغې وایي چې څوک چاله ګاډی ورکي یا چاله کور په کرایه باندې ورکي نو آیا په دې ګاډي کې یا په دې کور کې زکات لازم دی که نه دی لازم؟ که چېرته دې ګاډي یا دې کور کې زکات لازمیږي نو د دې ګاډي په قیمت کې او د دې چې کومه ګټه ده په دواړو کې به موږ زکات ورکوو، یا د دې کور په قیمت، د ځمکې په قیمت کې او د دې چې کوم آمدن د کرایه راځي په دواړو کې زکات دی که نه صرف په کرایه کې زکات دی؟ زکات پکې شته که نه نشته دی؟ روره کم ګاډی چې سړی بل چا ته ورکړي او په کرایه باندې هغه نه مزدوري اخلي، دا ګاډی که چېرته تا د خرڅ دپاره نه اخیستي نو بیا د دغې ګاډي په قیمت کې زکات نشته دی.
او تا چې کومې دنده باندې ورکړی دا دنده چې تا ته کومه راځي دا که جمع کیږي دا نصاب ته ورسیږي یا تا سره مخکې نه نصاب موجود وي او د دې پیسې هم جمع کړي او کال تیر شي نو د دې په هغه دنده کې بیا چې کوم دی زکات شته دی. همدغه حساب د کور د کرایام دی که کور ته اغستې وي او د په نیت د پراپرټۍ دی نه اغستې د خرڅ باندې او جوړ کړی دی وي او په کرایا دی ورکړي نو د هغې په کرایا چې جمع کیږي نصاب ته ورسیږي یا مخکې نه نصاب موجود وي او د هغې کرایام راځي لږه ډېره جمع کیږي نو دا به هم د هغې نصاب سره جمع کیږي بیا په کرایا کې زکات شته خو چې نصاب ته ورسي کني نو بیا قیمت کې زکات نشته. جزاک الله. زمونږ بل ورور جان محمد صاحب هغه سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. هغې دا تپوس کوي چې د شوال په میاشته کې کمې دا شپږ روجې چې راغلي دي احادیثو کې د دې ډېر فضیلت ذکر دی. بعضې خلک دا وایي چې دا شپږ روجې چا یو 2 کاله یا 3 کاله ونیولې نو دا په ده باندې بیا فرض ګرځېږي دا به بیا د عمر له نیسي. دا خبره څنګه ده؟ آیا دې روجو په نیوو باندې دا روجې بیا په انسان فرض کیږي که نه فرض کیږي؟ اروره دا روجې که ته 2-3 کاله نه که سړی 10 کاله ونیسي ټول عمر یې مونیسي نو دا فرض کیږي نه دا همدقسې نفل دی او نفل به وي. که یو کال دی ونیوي بل کال یې نه هم نیسي نو ګناهګارېږي نه او په نیوو کې ثواب دی مطلب دا فرض کیږي نه. یو صورت دا دی که چېرته تا یو نفلي روجه کې شروع وکړه مثال د شوال روجه ده یا بله نفلي روجه ده تا په هغې کې شروع وکړه نیوله دی او بیا دا روجه تا منځ کې ماته کا نو وجبه نفل به شروع ده بیا چې نفلو کې شروع کې هغه په تا باندې بیا واجب ګرځېږي بیا به سر ته رسې نو که د ماته که نو د هغې قضایي بیا په تا باندې لازم ده خو هغه هم فقط د دغې یو روجې او پاتې شو که تا نیولې وي شپږ واړه نو دا هسې چټي خبره ده چې 2-3 کاله ونیسي بیا در باندې فرض کېږي دا ټیک خبره نه ده. ماشاءالله. که ته هر څومره موده دا نیسي نو ثواب شته دی فرض نه ګرځېږي. نفل په رانیوو سره یا په همیشوالي دوام سره ادا کول هغه د انسان په ذمه لازم او فرض نه ګرځېږي. تاسو کوم یاران چې زمونږ د پروګرام ته راغلي یو دا پروګرام ګورئ نو تاسو ته زه یو یادګیرونه دا در کوم چې دا د خپلو پیجونو نه د آیډیانو نه او په ګروپونو کې دا شیر کوي تاسو ته الله تعالی د دې د شیر کولو اجر درکړي. زمونږ یو ورور سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې دا تپوس کوي چې یو زنانه وفات شي یا یو نارینه وفات شو یا یو زنانه وفات شو او د هغې د بدن د اضافي ویښته د پس د مرګ د هغې نه یا د نوکونه اغوستل دا جایز دي که نه؟ بعض انسان وفات شي د هغه نوکونه غټ وي یا بریتونه غټ وي یا د هغه نور د بدن د چې کوم اضافي ویښتې دا غټ پاتې شوي نو د مرګ نه بعد د دې اغوستل جواز لري که نه لري؟ اروره د مرګ نه وروستو که مړی زنانه وي او که نارینه وي د هغه د بدن اضافي ویښته اخیستل هم د احنافو په نظ باندې یعنې زمونږ په نظ باندې دا روا نه دي ټیک نه دي. همدارنګې د هغه نوکان اخیستل یا دغه بریتان جوړول دا هم ناروا دي ټیک نه دي. ان تر دې پورې زموږ فقهای کرام فرمایي چې د هغه د سر او د ګیرې ویښتان ګمنځول هم چې کم دی دا ورته روا نه دي دا ورته نه ګمنځوي. فقط خوشبو مثال هغه ورته لګولی شي په کفن باندې هم او چې تخته باندې سړی لامبوي هغه هم نور دا د زینت اشیا دا چې کم دی پس د مرګه دته نشي کولی. جزاک الله. مفتی صاحب محترم زمونږ بل یو ورور سلام را لیږي د امارات نه هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې دا خبره کوي چې دلته اکثریت جماعتونه مساجد د کرونا د وجې نه دا بند وي صرف د فرض مونځ دپاره یې کولاوي او د فرض د مانځه ټایم ورکوي بیا جومات بندوي یې. دی وایي مونږ ته په جومات کې د تلاوت کولو وخت نه میلاویږي او دی دا تپوس کوي چې ما د تلاوت کولو دپاره په خپل موبایل کې ځان ته قرآن شریف اچولی دی نو آیا زه د قرآن شریف نه د موبایل نه د قرآن شریف تلاوت کولی شم که نه؟ په موبایل کې چې دا کم تلاوت مې اچولی د قرآن هغې نه زه قرآن لوستی شم یا نشم لوستی؟ بعضې خلک وایي دا ثواب دی او بعضې وایي ګناه ده. ما ته کلیر خبر وکړي چې زما زړه مطمئن شي. بالکل روره اولا خو که سړی د قرآن عظیم الشان د پیدا کولو کوشش وکړي چې قرآن عظیم الشان ورسره وي نو په هغې کې تلاوت ډېر ثواب دی ځکه هغې ته نظر کول هم ثواب دی. خو که بیا دغه مشکل عذر لکه تاسو بیان کو نو موبایل کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کول بالکل جایز کار دی د ثواب کار دی تلاوت ورکې کوه. خو یو مسله در سره یاده که هغه ده چې قرآن عظیم الشان تلاوت سړی کوي په یاده باندې بې اودس هم کولی شي او که اودس کې وي نو ښه خبره ده چې د یاد یې کوي او که نه قرآن عظیم الشان رالی نو بغیر بې اودس یې نشي کولی خامخا اودس ورته لازمي دی.
او په موبایل کې که چا قرآن عظیم الشان اچولی وي هغه د قرآن عظیم الشان تلاوت د موبایل نه کوي نو د قرآن آیتونه که په سکرین باندې وي نو سکرین ته ولاس بې اودسه نه وروړي نور موبایل د شا طرف نه یا سیډونو طرف نه بې اودسه هم نیوی شي او که سکرین ته ګوتې وروړي نو بیا هغې دپاره اودس دا لازم او شرط دی. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور هغه مونږ ته سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې دا تپوس کوي د ماضي قریب کې نږدې ورځو کې تیرو د فرانس په خلاف د تحریک لبیک والا چې دا کومې درنه ورکړې وه یا کوم احتجاج دی ریکارډ کړی و نو دی روډونه بند کړي وو آیا دا ښه کار دی دا روډ بندول یا ښه کار نه دی دی دا تپوس کوي چې تحریک لبیک والا دا کوم عمل کړی و نو آیا دا جایز دی که نه دی جایز دا کار شریعت د نګاه نه څنګه دی روډ بندول یا روډ بلاکول د دې باره کې دا ملګری تپوس کوي. اروره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ناموس د خاطره پرامن احتجاج کول دا چې کم دی بالکل زمونږ پاکستانی آئین کې چې کم دی دا زمونږ حق دی بالکل پرامن احتجاج سړی کولی شي او د شریعت د نګاه نه پرامن احتجاج کې څه قباحت نشته دی چې سړی پرامن احتجاج وکړي او د توڑ پوڑ نه ورکې ځان وساتي حکومتي او دارنګې د عوامو املاک هلاکولو نه ځان سړی وساتي دا توڑ پوړ نه کړي نو د احتجاج بالکل چې کم دی دی کې څه قباحت نشته. او زه به دا ووایم که دا احتجاج ونه کړي نو زمونږ چې دا څومره اکثر مشران د حکومت دي نو دی خو ستا د دین غم نه کوي او نه د دین غم خواران دي بلکې دی خو چې کم دی تاسو ته ښه پته ده د یهودو نصارو په اشارو باندې چلیږي د هغې حمایت کوي او د نبی علیه صلات والسلام مبارک د دین چې کم دی هغه که خرابیږي نو دوی ته په هغې باندې زور نه ورځي دا د دوی حکومت ته د زور ورکولو یو طریقه ده چې دا کار ونه کړی شي نو تاسو خپله وکتل چې څومره غلط کارونه د لږ وخت کې زموږ په دې حکومتونو کې وشول نو که دا کار مو نشي بیا خو حکومتونه بیخي نه کنټرولیږي نو دې کې څه قباحت نشته جایز ده خو چې پرامن احتجاج. ماشاءالله بالکل لکه څنګه چې مفتی صاحب محترم فرمایلم دغه حقیقت دی. ګوره زه یو خبرې بلې ته ستاسو فکر او توجه راوړم زمونږ د عوامو یو آواز یا یو جایز مطالبه یا حکومت وقت نه خپل حق غوښتل یا د دین د غیرت یو خبر هغه ته رسول مونږ به په کوم ذریعې سره رسو. مثال د خبرې وایم که مطلب مونږ روډ ته نه روزو حکومت ته خو زمونږ د آواز اسم نه رسي د هغې ایوان ته دومره خلک یا د هغې چې دا کوم د چا د خوشامندو په دې مجلسو کې راګیر دي او یا هغې دا کوم حقایق ته نه پټوي نو هغې نه خو هغې اسم نه خبرېږي. مونږ دا د پاکستان د آئین لکه څنګه چې ناظم صاحب محترم فرمایل مفتی صاحب مبارک چې دا په پاکستان په آئین کې د هر چا حق شته دی چې دی یو پرامن احتجاج وکړي خپله مطالبه د حکومت وقت نه وکړي خپل حق ته نه وغواړي پرامن وي پرامن احتجاج تحریک لبیک والا هم کړی دی دا چې هغې مطلب پرامن اوسېږي او د هغې باوجود خلکو ته د هغې میډیا یا د نور خلک راځي او یو غلط شکل پیش کوي نو دا د هغې قصور دی چې څوک په غلط رنګ دی له ورکوي او د دې دا پرامن احتجاج خرابوي یا پکې بعضې مفسدین او شرارتیان ورننوځي توڑ پوڑ شروع کړي د هغې د بدنامولو دپاره حالانکې د هغې نږدې نه مونږ کتلي دي د هغې مونږ ته معلومات دي چې هغه خلک څومره د خدای نه یریدونکي دي یا د حق دپاره څنګه قرباني ورکوونکي خلک دي هغې دا کار هرګز نه دی کړی چې دا کوم توڑ پوڑ په هغې باندې خلک راډوي او باقي روډ بندول خلک که د کلي ټرانسفارمر خراب وي هغې دپاره هم خلک لګیا دی روزي دې دپاره چې حکومت زمونږ د مطالبه ومني یا زمونږ د آواز حکومت ته یا د پورته حاکمانو ته ورسېږي نو دا خو د پاکستان د آئین خلاف نه دی نو د شریعت خلاف کار دی خو البته توڑ پوڑ نو د هغې مونږ بالکل د جواز قایل نه یو نه مونږ د هغې حمایت کوو دا چې یو مسلمان ته ضرر پرې رسېږي یا د یو مسلمان مال ته یا سرکاري داسې بعضې عمارتونو ته نو د هغې بیا بالکل د جواز قایل مونږ نه یو الله مبخ دا خبره د مفتی صاحب محترم بالکل درست خبره کړې ده او دا د دې یو ذریعه ده چې مونږ د خپلو حاکمانو ته دې ته د آواز د غوږ ته ورسېږي د حق یو آواز نه خبر کو دا زمونږ فرض جوړېږي چې مونږ د هغې نه خپله مطالبه د حق دی نه وکړو. ښه جي جزاک الله. مفتی صاحب محترم دغه ملګری دویم تپوس دا کوي زما د والدینه لیټرین کې د 50 روپو یا د روپۍ سکه پرېوتې وه بعضې باندې د جومات صورت جوړي بعضې باندې محمد علي جناح نوم لیکلی شوي وي دا نوم مبارک په هغې لیکلی شوي د نبي علیه السلام د محمد علي جناح په نوم سره لیکلی شوي په واسطه نو آیا د لیټرین کې دا پرېوتې وه هغې د راویستو ډېر کوشش وکړو خو ترلاسه نه شوه د دې دپاره څه پکار دی دا په دې ګناهګارېږي یا نه ګناهګارېږي؟
اروره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمای چې هیڅ یو نفس مکلف نه دی مگر داغه د وس مطابق. نو ستا والدی د کستا د سکانه د لړه کړي د خطا نه تلړه شوی د په خطا کې هم سړی نه ګناهګاریږي او د هغې باوجود بیا ډېر کوشش هم ورپسې کړی دی چې هغه را پیدا کړي او صفای کړي خو پیدا شوی نه ده. نو بالکل دی څه ګناه ورته نشته دی، ګناهګاره نه ده او ورته غم مه کوه، خفه کېږه مه. حاجی جزاک الله. بعض سوالات داسې دي چې هغه مخکې مونږ بار بار حل کړي دي، د هغې به مفتي صاحب محترم تاسو ته جواب درکوي، خو مختصر د وخت په بنا چې د نورو سوالونو ټایم زیات ورکو، بس صرف د جواز او د عدم جواز یا د روا د ناروا یا د ثواب او د ګناه د هغې مختصر جواب به تاسو ته درکولی شي. زموږ یو ملګری سلام کوي، سلام نه بعد د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وایي چې یار یو سړي نه مونځ قضا شي، هغه ته ورځ زیاده ده خو وخت نه هیر دی. د دې ثواب جواب مونږ بار بار کړی دی. دی وایي چې ورځ زیاده ده وخت نه هیر دی، بس څه کې د دې مونځ قضا به په کوم ترتیب باندې راګرځئ؟ اروره دی به د ټولې ورځې دا 15 واړو منځونو قضا یې راګرځئ. جزاک الله. زمونږ بل یو ملګری هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. دی وایي چې یاره یو سړی یو معامله کوي، یو شیز علي په قرض باندې هغې یو ریټ په نقدو باندې علي د هغې بل ریټ، مونږ نقدو ته نه برابرېږو، په نقدو له ګران پرېوځي، په قرض مونږ ته له ښه پرېوځي. نو آیا یو شیز په نقدو په یو ریټ باندې وي، په قرض په بل ریټ باندې وي، دې کې خو سود نه راځي، دا جایز دی که نه دی جایز؟ بالکل روره یو شیزه په قسطونو باندې اغستل چې کم دی دا روا ده. اگر که په قسطونو باندې او په قرض باندې د هغې قیمت زیات هم شي دې کې سود نشته، روا ده. خو دې دپاره څه شرایط دي هغه ده چې اکثر دا شیان چې خلک خرڅوي نو یا لکه په نقدو باندې خرڅوم په دومره او په قرض خرڅوم په دومره. نو دا که ظاهرا وګورې داسې یو دوه معاملې ښکاري، یو د قرض او یو د نقدو. نو یو شرط دا دی چې معامله به متعین کړی شي چې دا معامله د نقدو کوي او که د قرضو کوي. نو یو شرط دا دی. دویم دا چې عقد تاسو کوئ دا معامله، نو په دغه وخت کې به د شیز چې کوم مجموعي قیمت جوړیږي هغه به بیان کړی شي. چې مثال په قرض اخلي نو به وایي چې هلکه دومره قیمت یې په قرضو باندې جوړیږي، ټول دا قیمت دی. دریم شرط دا دی چې څومره قسط ورکولی شي د هغه قسط رقم دا به متعیني. او څلورم یو لازمي شرط دا دی چې که چېرته بل شرط دا دی لازمي چې که چېرته د قسط ورکولو باندې والا باندې دا قسط لیټ شو، دې کې تاخیر راغی، نو د دې قسط په تاخیر سره به دنه چې کوم دی جرمانه نه وصول کوي. که چېرته جرمانه یې ترې نه وصول کوله نو بیا دا ټول عقد په دې باندې فاسد ګرځېږي. یا که دا چا سیس په قسطونو باندې اغستی دی او دې د قسطونو ته تنګ شو او ناګهانه یو څوی قسطونه ورکړي دي او بیا ورته چې راځه دا ټولې روپۍ درته درکوم خو اوس ماته دا قیمت را کم کا، نو دا شرط به هم چې کم دی نه لګوي. دغې شرایطو چې دا شرایط ورکړي بیا بالکل په قرض باندې سودا خرڅول جایز. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور هغې مونږ ته سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. د وزیرستان دی خو اوسېږي ډېر اسماعیل خان کې. هغې وایي دلته بعضې شیعګان دي او دلته اوسېږي ډېر زیات دي، کله کله هغې یو ذبحه وکړي څه چرګه وغیره لاله کړي. د دې شیعګانو د لاس ذبحه یا د دې د لاس حلال شوی خوراک کول مونږ دپاره څنګه دی، جایز دی یا ناجایز دی؟ ګوره وروره د شیعګانو مختلفې فرقې او جماعتونه دي. که چېرته کوم شیعه هغه داسې وي چې هغې قرآن عظیم الشان کې تحریف کوي یا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک د الوهیت د الله والی قایلی چې حضرت علی صاحب ته الہ وایي، یا جبرائیل علیه السلام مبارک بارک دا عقیده لري چې دی په وحی کې خطا شوی دی، الله جل شانه ورته حضرت علی صاحب یاد کړو او د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وحی راوړه. یا د الله جل شانه بارک د خطا د صدور عقیده وی چې دی الله جل شانه نه خطا صادریږي. یا چې کم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د صحابیت نه انکار کوي، یا د بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک باندې تهمت لګئی. نو کدا عقایدی وي نو په دې سره دا شیعګان بیا کافران دي او د کافر د لاس ذبیحه هغه چې کم دی مرداره ده، بیا د دې حلاله خوړل چې کم دی ناروا دي، نشي خوړی.
مقصد د خبرې دا دی وروره که چېرته د شیعګانو کم شیعګان چې دلته دي که عقیدې کفریه وي کفر ته وتې وي نو بیا چې کم دی هغه حلاله ناروا ده نشي خوړی او که چېرته عقیدې کفریه نه وي بلکې فقط مثال د حضرت علي صاحب د تفضیل قایلي په ابوبکر صدیق صاحب او عمر صاحب باندې حضرت علي صاحب ته فوقیت ورکوي فضیلت ورکوي نو په دې کافر کیږي نه بې ذبیحه چې کم دی حلاله ده بیا دغه حکم نه جزاک الله احسن الجزا. زمونږ بل یو سوال کړی دی دې ته ستاسو توجه ډېره غواړو. هغې سلام علیکم د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هغې فرمایي چې شهید او مظلوم شیخ القرآن والحدیث مناظر اهل سنت جناب سیدی و سندی و استاذی شیخ غلام حضرت غلام شهید رحمت الله تعالی علیه د هغې باره کې تپوس کوي. بعضې خلک مونږ ته وایي چې دی بریلی بعضې راته وایي چې نه دا دیوبندی او بعضې خلک وایي چې نعوذ بالله دا مشرک و. زه د دې ډېر بیانات اورم نو دا انسان څنګه انسان و؟ دا شیخ صاحب شهید رحمت الله تعالی علیه یادوي آیا دا رښتیا بریلوي و یا دیوبندي و یا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا مشرک و؟ دې باره کې هغې تپوس کړی دی لږ وضاحت غواړي زړه مطمئن کوونکی جواب ورته ورکړي. جي ګوره وروره حضرت شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک چې کم دی د هغې په زبان باندې به همیش دا صدا وه چې زه نه دیوبندي یم او نه بریلی یم. دا به همیشه هغې مبارک ویل او شاید چې ته ډېر بیانات اورېدلي په بیاناتو کې به هم ستا مخې ته راغلي چې هغې مبارکو به دا ویل چې زه نه دیوبندي یم نه بریلی یم. داسې به ویل که چېرته کم دیوبندي حضرات چې هغه ما سره د حنفیت په مسلک باندې برابر دي او حنفیت دایرې نه دي وتي هغه زما بالکل رونه دي او زما چې کم دی مشران دي زه د هغې خبره په سر سترګو باندې منم. او که نه کم دیوبندي داسې وي چې څادرې د دیوبند په ځان باندې اچولې وي او خدمت لګیا دی وهابیت ته کوي او پنجپیریت ته کوي نو داسې دیوبندي زه په دیوال باندې اولم د شیخ صاحب مبارک خبره به وه او داسې دیوبندیت زما نه دی پکار داسې دیوبندیت نه زما توبه ده. دغسې به د بریل په باره کې هم فرمایل چې کم بریلیان چې هغه غالي نه دي او هغه د حنفیت د دایرې نه دي وتي ما سره په مسلک حنفیت کې موافق دي هغه زما روریان دي او زما چې کم دی مشران دي زه یې منم. او کم بریلیان چې هغه حنفیت نه وتي دي او هغې چې کم دی شیعتوب ته کار کوي نو داسې بریلیان چې کم دی هغه هم زه دیوال ته ولم او داسې بریلیانو هغه مبارک تایید نه کولو. اگر چې د شیخ صاحب مبارک علیه الرحمه بعضې اساتذه کرام چې هغه و دیوبندیان لکه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه دارنګې نور بعضې اساتذه د حضرت شیخ صاحب مبارک هغه دیوبندیانو خو ولې مبارک ځان ته دیوبندي نه ویلو هغې کې یو حکمت و هغه دا ورونو چې هغه به ځان ته دیوبندي د دې وجې نه ویلو هغه مبارک به دا ویل که زه ځان پورې د یو جماعت نوم وتړم او ځان ته دیوبندي وویم یا ځان ته بریلی وویم نو اکثر چې یو سړی ځان یو جماعت پورې وتړي بیا د هغه جماعت خامیانې هم ورته په نظر باندې نه ښکاره کېږي او که ښکاره کېږي نو هغې چې کم دی بیا جواب نشي کولی ځکه د جماعت نه مجبوره وي. لکه تاسو حالا وکتل او صاحبان اوس کتیم شي د نیټ باندې نن سبا خو د میډیا دور دی تاسو ګورئ نن سبا یو نام نهاد مفتی هغه چې کم دی د مفتی ندیم په نوم باندې راوتی دی هغه نه یو سړی ووي ما نه چا تپوس کولو چې بعضې پوښتنې ترې ډېرې کړې وي بیا ما ته وایي چې د حنفیت او د دیوبندیت مقابله راشي نو ته به حنفیت اخلې که دیوبندیت به اخلې نو ما ورته ویل چې زه به دیوبندیت اخلم او حنفیت به نه اخلم العیاذا بالله. نو ګوره شیخ صاحب مبارک ته الله تعالی لوی بصیرت ورکړی لوی بصارت ورته الله تعالی ورکړی و هغې مبارکو ته پته وه هغه صاحب کشف و هغه ته الله جل شانه لوی علوم و معارف ورکړي هغه ته پته وه که چېرته داسې یو جماعت پورې سړی ځان وتړي نو بیا د هغې خامیانې ورته په نظر باندې نه ښکاره کېږي بلکې زه به د هغې هغه د انصاف او د عدل یو خبر هم تاسو ته بله م وکړم چې ګورئ وروڼو مونږ زمونږ نسبت چې کم دی هغه سیفي دی او حضرت شیخ صاحب مبارک به ویل چې دا سیفي به هم یو وخت کې داسې شي چې بیا دا سیفي سړی ځان ته وایي دا هم بعضې وخت کې په کار نه ده ځکه
دې کې چې سړی یو وخت کې ډېر ورننوځي نو بیا هسې نه چې که دې کې یو سړی خطا وکړي د هغې خطا به ورته خطا نه ښکاره کېږي ډاډه به رد نه کوي. نو مبارک د دغې حکمت په بنیاد باندې ځان ته دیوبندي نه ویلو، اگر چې بعضې استادان یې وو دیوبندیان، خو خلاصه دا رونو چې هغه به ویل که دیوبندي دی که بریلی دی چې حنفیت کې ما سره موافق زما ورور دی، عقیدې د اهل سنت والجماعت زما ورور دی، او که پنجپیری وي یا وهابي او ځان ته دیوبندي وایي زه یې په دیوال ولم. او دغه طرف ته بریلیان که چېرته صحیح عقیدې والا اهل سنت والجماعت حنفیت مسلک وي زما وروڼه دي، او کني نو شیعتوب ته کار کوي، داسې بریلیان بیا زمونږ چې کوم دی په کار نه دي، زمونږ ته نه توبه ده. الله تعالی دې وکړي چې ستا اصلاح د دې خبرو په ذریعه باندې شي. او امین ثم امین. جزاک الله احسن الجزا. مفتی صاحب محترم ډېرې ښکلې خبرې وکړي. دیوبندیت یو نسبت دی، دین ته نه مه جوړوئ. د هندوستان یو قصبه ده، یو علاقه ده، هلته یو مدرسه جوړوه، د هغه مدرسې سره تعلق لرونکي د دیوبند وي. نن سبا ما ته کله کله تعجب هم راشي په دې مساجدو کې یا په دې پروګرامونو کې د دیوبند چغې نارې خلک لګوي. نو زه یم د هندوستان یو کلی یادوي، نو په دې کلي یادولو کې خو بس اجر او ثواب نه کدي، په دې سبحان الله وي جزاک الله وي ثواب به پکې وي. مونږ د دیوبند مخالف نه یو، زمونږ د استاد صاحب محترم اساتذه هم د دیوبند وو، خو لکه دومره پورې ویم چې دیوبند نه دین جوړول یا د بریلویت نه دین جوړول نه دي پکار، دا یو نسبت ته تر نسبت لرل پکار دي. او دا چې یو سړی ځان ته دیوبندي نه وي نو ته به مونږ د هغه د اسلام نه مسخارجه یې. دا د دیوبند د تاریخ نه وړاندې چې دا څومره مسلمانان امت مسلمه تېر شوی، دا فقها محدثین دا یو هم دیوبندي نه و، نو دا غیر مسلمانان دي، یا د دې به مونږ ردونه کوو، د دې خبره به مونږ نه اورو، د هغې په کتابونو کتو باندې مونږ علما شو مولیان شو، بیا به سبا په هغې ردونه کوو. داسې بریل هم راواله. مطلب دا دی چې زمونږ او ستاسې دپاره حجت دیوبندیت بریلویت نه دی، زمونږ او تاسې دپاره حنفیت حجت دی، او اهل سنت والجماعت دا مسلک او عقیده دغه زمونږ او تاسې دپاره معیار د حق دی. بس دغه عمره خبره کافي ده. زمونږ بل یو رور د ادیزونه هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. محمد ګل په نوم باندې دی ملګري دوه تپوسونه کوي. یو تپوس دا کوي دی وایي د اذان نه وړاندې درود ویل څنګه دي؟ د اذان نه وړاندې درود ویل دا جایز دي یا نه دي جایز؟ دویم تپوس دا کوي په اذان کې د نبی علیه السلام نوم چې کله یاد کړلی شي دغه وخت ګوتې ښکلولو په سترګو راښکر دا څنګه دي؟ د دې دواړو سوالونو جوابونه موږ مخکې تفصیلا کړي دي، اجمالا جواب وره. روره د اذان نه مخکې درود پاک ویل په نبی علیه السلام مبارک باندې دې کې نه افراد پکار دی او نه تفرید پکار دی، نه کمی پکار دی نه زیادت پکار دی. ګورئ رونو، که یو سړی د اذان نه مخکې درود پاک وی خو په دې عقیده نه وی چې مثال دا د اذان الفاظ دي، د اذان حصې نه ګرځئ، صحیح شوه؟ او لازم هم ورته نه وی چې ګینې که چا ونه که نو په هغه باندې لعن طعن وی، او یا چا ونه که د هغه د اذان اعاده لازم وی. لکه پنجاب کې بعضې غلات بریلیان داسې شته چې د اذان نه مخکې صلات سلام ونه وی نو هغې وی د دې اذان اعاده چې کم دی واجب او لازم ده. دا هم خطا خلق دي، حق نه په ډډه باندې خلق دي، ناروا وی بالکل. یا کومو جماعتونو کې چې صلات سلام نه ویلی کېږي نو هغې باندې لعن او طعن کوي، دا د شریعت خلاف کار دی. دا صلات سلام د اذان نه مخکې نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت دی، که چا ونه ویلو نه پې لعن طعن پکار دی او نه د اذان حصه ده، نو افراد پکې نه دی پکار. دی بل طرف ته تفریط هم نه دی پکار که یو څوک وی او په داسې طریقه باندې وی چې اذان نه مخکې ووی او ښه وقفه وکړي، د ښه وقفې نه وروستو بیا بعد کې چې کوم دی اذان شروع کړي دی دپاره چې څوک په دې باندې د اذان د کلماتو ګمان ونه کړي او لازم نه ګرځئ. یعنی لازم نه ګرځئ دا مقصد که چا نه کول هغه باندې لعن طعن نه کوي، که چا ونه ویلو د هغه د اذان اعاده واجب نه وی، بلکې که چا ویلو وی ثواب ورته میلاویږي، او که چا نه ویلو ګناهګار نه دی، دی عقیده وي. نو که یو سړی بیا وی نو څه ګناه ورکې نشته، خو چې وایم په داسې طریقه باندې وایه چې ښه وقفه کوه، هغې نه وروستو د اذان الفاظ شروع کوه. خو بیا هم که چېرته ترک شي نو ښه خبره ده، ځکه چې عوام پې باندې د اذان د کلماتو ګمان ونه کړي، او که ګمان نه کولو چا ویلو ما ویل ګناه نشته، پروا نه کوي.
پاتې شو دویمه مسله چې اذان کې د نبی علیه السلام مبارک نوم مبارک راشي ګوتې ښکلول دا یو مستحب عمل دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک کړی او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د هغه باره کې فرمایلي چې من فعل مثل ما فعل خلیلی چا چې دا کار وکړو کم کار چې زما خلیل زما دوست وکړو فقد حلت علیه شفاعتي د دپاره زما شفاعت چې کم دی دا لازم او حلال شه او امام حسن رضی الله عنه فرمای من سمع من المؤذن اشهد ان محمد رسول الله چا چې د مؤذن اشهد ان محمد رسول الله واورېده وقال مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله دا الفاظ ویل او بیا د خپلې ګوتې راواغېستې ښکلې کړي او په سترګو باندې راخ کړي نو امام حسن سے فرمایي دا سړی به هېڅ کله ړوند نشي او د ده سترګې به هېڅ کله چې کم دی څه نشي دا به خوږ نشي نو یو مستحب عمل دی که چا کولو ثواب دی او که چا نه کولو دا هم ګناهګارېږي نه جزاک الله خیر. زمونږ بل یو ملګری رضی الله د پنډیان هغه سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم هغې دا تپوس کوي دلته په دې کوم علاقه کې چې موږ پاتې کېږو پنډی کې دی وایي دلته په کرایه چې کوم کمرې میلاویږي نو تقریبا 6000-7000 روپۍ یو کمره میلاویږي. کم کورونه چې د کرایه میلاویږي هغې ریټ هم ډېر زیات های دی. بلته بعضې خلک داسې کوي چې هغې ایډوانس زیات ورکړي 10 लाख 15 लाख 20 लाख ایډوانس ورکړي د دې ایډوانس په ورکولو باندې بیا هغې ته کرایي کمه شي. دلته څه ملګري دي وي هغې یو شپږو کمرو کور ونیو په 12000 روپۍ باندې ایډوانس یې 10 लाख روپۍ ورکو. نو آیا ایډوانس زیاتول او کرایي کمول دې کې خو سود نه راځي دا اوس ګناه خو نه لري؟ وروره که یو سړی دا ایډوانس چې کم دی که نه ایډوانس دا تا چې ورکه نو دا ستا مالک مکان سره قرض شو قرض. اوس که دا معامله کیږي د اجارې د کرایه چې ته کور په کرایه باندې نیسي او ته د مالک مکان ته دا شرط ولګې چې زه تا ته ایډوانس ډیر در کوم خو ما ته به کرایي کمې نو چونکې دا ایډوانس خو قرض دی او ته دا قرض ورکې نو د هغې په ذریعه باندې ځان ته نفع حاصلې کرایه کمې نو حدیث کې راځي چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې هغه ځان ته نفع راکاږي نو دا سود کې راځي. نو که په ابتدا د دې معامله کې دا شرط لګولی چې ایډوانس به زیات در کوم خو کرایه به راته کمې نو بیا ټیک نه ده. او که شرط یې نه لګولی شرط نه و د ایډوانس ورکوي او هغه ورته کرایه کموي نو بس بیا به زه یم څه ورکوي نه. دا کوم ملګري چې زموږ د پروګرام ته راغلي دي پروګرام ګوري موږ ستاسو ډېر زیات مشکور او ممنون یو. یو درخواست او عرض دا لرو چې دا پروګرام بار بار موږ دا وایو دا نشر کوي د نیکۍ په کار کې تعاون کوي په ګروپونو کې پیجونو نه ایډیانو نه دا نشر کوي. تاسو له الله تعالی دې د نشر کولو اجر او ثواب درکړي. دویم درخواست دا کوم چې کوم رونه د پروګرام ته راغلي نو هغې د خپل سوال اورېدونه بعد پروګرام مه ترک کوئ. د خدای شکر وباسئ چې الله درته دومره توفیق د نیکۍ درکړو چې تاسو طلب د علم ته د درس او پروګرام ته کېناستئ. ستاسو په لاسو کې دا موبایل یو عظیمه فتنه ده که سوچ ورته سړی وکړي دغه فتنه ستا په لاسو کې د تعالی الله تعالی دینه د خیر د فایدې د اخیستو توفیق درکړی دی دا څومره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده. او بعضې ملګري داسې دي زمونږ په دې رونو کې په دې کمنټونو کې هغې مونږ ته سلامونه راولېږل د هغې ټولو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بعضې دعایي الفاظ رالیږلي دي الله دې ستاسو جمله دعاګانې زمونږ باره کې او زمونږ جمله دعاګانې ستاسو باره کې قبول او منظور وګرځولې کړي. مونږ ستاسو د دې محبتونو ډېره شکریا ادا کوو ډېر مشکون او ممنون یو. بعضې علما دي مونږ ته داد راکوي الله تعالی د هغې درجې بلندې کړي الله یې د هغې فصاحت او بلاغت نور هم زیات کړي. حاجي مفتی صاحب محترم زمونږ همدغه ملګری د پنډۍ نه د دویم تپوس دا کوي دی وایي چې یو زنانه یو محله کې یو مړی وشي یو زنانه د چا کور ته پردو خلکو کره د مړي له ورځي آیا دی دا پردې مړی کتی شي یا نشي کتی پردو خلکو ته تعزیت کولی شي یا نشي کولی د هغې مړي ته جړه څنګه ده کتل څنګه دی هغې کره ورتګ څنګه دی دا جایز دی یا ناجایز دی؟ وروره هر چې ورتګ دی نو محلې ته ورتګ خو جایز دی دا خو هغې سره غمرازي ده د غم اظهار دی کولی شي ورتلی شي. او بله جړه ده نو که انسان ته د مسلمان د بل مسلمان رور دی که مثال دغه زنانه ته جړه ورځي او اواز نه جیږي او سترګو نه اوښکې ځي د درد د وجې نو دې کې ما ګناهګارېږي نه. او یو هغه ځان وهل دي ټکول دي کپړې شلول دي ویښته ویستل دي اخو د خپلو زنانو ته هم ناروا دی پردو ته خو لا پرېږده. او بل د مړي چهره کتل دي نو فتاوو لیکلی دي چې د غیر محرمه سړي چې کم دی هغه چهره
د ښځې ته کتل نه دي پکار دی نه د اجتنابو کې دی نه د ځان وساتي. پردی سړی دی چې د دې زنانه ورسره نکاح کېږي نو څنګه چې په ژوند کې د هغه مخ ته کتل نه دي پکار، لکه څنګه چې ګوره نارینه ته پکار ده چې مثال هغه به دا حکم دی چې به پردو زنانه ته نه ګوري، دارنګې د زنانه ته هم دا حکم دی چې هغه به د پردي سړي ته نه ګوري. او نو دارنګې چې څنګه په ژوند ورته دا حکم دی چې نه به ګوري، پس د مرګ نه ورته دا حکم دی چې پردي سړي ته به نظر نه کوي. هغه سړي کتی شي چې کومو سړو سره دی په ژوند کې نکاح ابد الابد یعنی همیشه همیشه د پاره څه د حرامه ده هغې ته نظر کولی شي په ژوند باندې پس د مرګ نه. حاجی جزاک الله. مفتی سے محترم زمونږ هم دغه رور د دریم تپوس او سوال دا کوي، دی وایي چې یو سړی ټول عمر نشي کوي او د نشي په حالت کې مړ شي، لکه بعضې پوډریان یا د بعضې چرسیان وغیره یا د بعضې ینګ الکان د نن سبا په د موټر سایکلو باندې موج او مستی کوي او دا پایپ یو چې ته یو د حادثې سره مخ شي، خدای د هر چا بچي وساتي او دغه ماشوم بیا یا د هلک په دې کې مړ شي، د دې مړي څه حکم دی؟ دا مړی څنګه دی؟ نو د دې موټر سایکل د موج مستی الکانو باره کې چې د مړ شي حادثه کې او د نشي په حالت کې چې څوک مړ شي د دې د میت باره کې د معلومات نه کوي. وروره کوم سړی چې د نشې په حالت کې مړ شي نو نشه خو چونکې ګناه ده، ګناهګار دی، دا سړی فاسق دی، خو لیکن کافر خو نه دی، ځکه ګناه کبیرې سره سړی چې کم دی کافر کېږي نه، صرف ګناهګار دی، فاسق دی. نو امید دی چې الله تعالی دی د الله تعالی رحم لوی دی، شاید الله تعالی وبخي. اولا نور خو چې دنیا نه مسلمان تللی وي کلمې سره کفر اظهار تی نه شوي نو بالکل که سزا ورته ملوم شي بیا به الله تعالی جل شانه د سزا نه پس دی به جنت ته بیا داخلیږي خامخا. مقصد دا ګناهګار دی، فاسق دی، جنازه پې کولی شي، حکم دا دی جنازه به هم پې کې، غسل به هم ورته ورکې، کفن به هم ورته ورکې او نور دی ګناهګار، بس ګناه ته شوې ده. او همدغسې موټر سایکل باندې که دا اکسیډنټ وکړي د دم دا حکم دی چې مثال کفن به هم ورکې، جنازه به هم پې کې او نور که ستا بل څه مقصدي په دې سوال کې نو بیا تپوس وکړه دغه د مقصد چې جنازه و پکېږي که نه ګناهګار دی که نه، نو هغې مونږ جواب درکو، نور که بل څه مقصد دی بیا سوال وکړو. جزاک الله. زه د غرونو ته ډېر نصیحت او دا یوه خبره د خیرخواهۍ درته کوم چې الله په قرآن کې منع کړې ده چې تاسو په زور ځان هلاکت ته ما اچوئ. دا چې موټر سایکل تاسو چلوئ او دومره په تیز رفتاری او بیا د ځان سره دویم قسم سور کړی وي میل یا فیمیل او تا دا پایم پیوچته کړي او بیا تاوی را تاوی یم نو ګوره دا خودکشي نه د نور څه شیز دی، د دې حرکت نه ځان وساتئ. او خاص کر دی والدینو ته وایم چې تاسو په خپل ځان رحم وکئ، په خپل اولاد رحم وکئ. اول موټر سایکل ورته مالئ که بیا اخلي بیا پې خیال ساتئ او د دې خپلو بچو نه لږ ځان خبروئ د دې موبایلو دپاره، د دې ټیک ټاکو، د دې فضول اشیاو دپاره، د خلکو د یو واو داد دپاره، د یو لایک دپاره دا دومره خپل ځان په هلاکت کې اچول یا د مور پلار له یا معاشرې له دومره دوک ورکول څه ضرور دی؟ دغه والدینو له پکار دی. زه د دې شي ډېر سخت خلاف یم چې دې بالکل دی بچو ته موټر سایکل نه ورکوي، خودکشي ده، په زور ځان هلاکت ته اچول دي او دا والدین د عمر غم دی. ګوره مونږ تاسې د نوجوانانو ته دا یوه خبره په کلو غوږو دا زما اورې دا درته کومه چې مونږ په دې معاشره کې یو ونه کرو، زمونږ استاسي په ونه پورې شلو میده تړلي چې زه به د دې ونې سوري ته کینم، زه به د دې میوه وخورم، د دې لرګې به زما په کار راشي. که مونږ په کور کې د یو چرګې بچې ساتو په هغې پورې زمونږ امید تړلی شوی وي چې دی به لوی شي ماله به انډه واچوي، زه به وخورم یا به حلال کما یا به خرڅ کما، زمونږ په دې پورې امیدونه تړلی شوي. ای نوجوانه تا پورې به د دې مور پلار څومره امیدونه تړلی شوي، هغې به وایي چې دا زمونږ سهاره ده، دی به ورالوي شي، دی به مونږ له سهاره راکړي، دی به زمونږ مټي وي، دی به زمونږ ملاتړ وي. دا زمونږ هغه ونه ده چې موږ به د میوه وخورو، دی به مونږ له عزت راکوي، دی به مونږ له دمه راکوي. ته د دې مور پلار دپاره ګورې تمامه دنیا یې هغې په تا سترګې غړئ، د هغې د زړه دا کور په تا را جوړ دی. نو یوازې دا سوچ مه کوئ چې زه یو ځوان یم یا خوږ یا نه خوږ، خدای مګر ته پروزي او مرګ نه بد شي، عمر له معذوره شي، خپله نه کټ شي، لاس د نه کټ شي یا په سر ګزار وخوري، مجنون شي، لیونی شي. نو ګوره دا څومره لویه د افسوس خبره ده. لږ په ځان هم رحم وکئ، په دې خپله معاشره هم رحم وکئ. دغسې ویډیوګانو باندې بالکل داد مه ورکوئ، لایک مه ورکوئ، الټه تنقید پې وکئ. دغسې ویډیوګانې نیټ ته بالکل مه خېجوئ چې چا خېجولي، هغې بد کړي دي او والدینو له پکار دي چې په دې معامله کې په دې خپلو بچو کړک نظر وساتي. ښه جي مفتي صاحب محترم ستاسو ډېره مننه. زمونږ بل یو ورور هغې دا تپوس کوي چې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وی د کور والا په خوله باندې ګیره خریل یا ګیره کمول دا څنګه دا جایز دي که ناجایز دي؟ ما یو چاته ویل دا نه دي په کار وی، هغې ویل چې نه
د کور والا خبره به مني. نو آیا دا جایز دی د کور والا د ښځې نه مجبورېدل یا د مور پلار نه مجبورېدل او ګیره لنډول یا خریل جایز دی یا نه دی جایز؟ وروره دا بالکل چې کوم دی ناروا دی. د کور والا یا د مور او پلار هغه خبره منل پکار دی چې کومه د شریعت خلاف نه وي او په کومه خبره کې چې د الله جل شانه نافرمانی راځي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نافرمانی راځي نو د کور والا هغه خبرې به نه مني. دا خو ګوره د تمامو انبیاء کرامو سنت دی، بلکې علماء کرام فرمایي چې دا ګیره پرېښودل واجب دی. واجب زمونږ ستاسو معاشره کې خدا مشهوره ده چې ګیره پرېښودل سنت دی، خو نه ګیره پرېښودل دا واجب دی. دا د تمامو انبیاو طریقه ده. یو نبی داسې نشته چې هغه ګیره لنډه کړې وي یا ګیره چې کم دی خریلې وي. دا د تمام انبیاو طریقه ده. بلکې علماء کرام فرمایي دا ګیره خریل یا ګیره لنډول دا واحد داسې ګناه ده چې د دې اثر د انسان سره 24 غنټې چې کم دی هغه موجودي. نور دا ټول ګناهونه چې ته وکې هماغه وخت کې تا سره دا ګناه هغه اثر وي چې کوم وخت کې ته لګیا یوه ګناه کې. واحد ګیره داسې ده چې د دې دا اثر دا 24 غنټې تا سره وي. ځکه دا ګیره ستا په مخ ولاړه ده، نو تا چې کټ که یا دې وخریله دا مخ خو در پورې دی، نو دا اثر ستا په دې مخ باندې 24 غنټې موجودي. نو دا عظیم جرم دی، عظیمه ګناه ده. د رسول الله مبارک په زړه باندې چې ډېر راښکل دي. نو د کور والا په خوله باندې دا کار کول نه دی پکار چې د کړی دی توبه پې باندې وباسه، آینده داسې مه کوه. دا چې کم دی ناروا دي. بلکې نورم د شریعت داسې کارونه چې وي هغه د کور والا په خوله باندې پرېښودل نه دی پکار. جزاک الله. ما یو مسله دی خپل استاد نو اوریدلې وه، ما له تر اوسه کتاب کې نه ده کتلې او ډېر وخت مخکې طالبه په دور کې مې اوریدلې وه. هغې یو روایت د یو کتاب په حوالې سره ویلو، ما ته هغه روایت معلوم نه دی، نه کتاب معلوم دی، خو البته روایت مې یاد دی. هغې ویلو چې کوم انسان ګیره د شریعت مطابق پرېږدي، حدیث بیانولو او یو ورځ تېره شي د دې یو ډکي په عوض کې باري تعالی دته یو نیکي ورکوي. او چې کله دا ګیره سپینه شي یو انسان پرېښودې وي او یو ورځ تېره شي نو د دې یو ورځ په تېرېدو باندې د دې یو ډکي په عوض کې یوه نیکي میلاویږي او د دې یو سپین ډکي په عوض کې یوه ګناه ستا د عمل نامې نه میټاویږي. نو ګوره دې کې څومره اجر پروت دی. او بل لکه مفتي صاحب محترم چې څنګه وویل، ته که د شپې مې ګیره دې خریلې و دم یې نو ته هم د خدای او د رسول نافرمانۍ کې پروت یې. که ته په مانځه ولاړ یې هم په نافرمانۍ کې یو نوعه مبتلا یې، ګیره دې خریلې ده یا دې لنډه کړې ده. که ته حالت د روجې کې یو نوعه نافرمانۍ کې، که ته جهاد ته لاړې یو نوعه نافرمانۍ کې، که ته حج ته لاړې یو نوعه په نافرمانۍ کې. نو ګوره د داسې ګناهونو نه ځان وساتئ. زموږ په دې معاشره کې دا ګناه بالکل نن سبا دومره عامه شوه څوک یې ګناه هم نه ګڼي. زما یو شاګرد و هلته راغلی دی، مرید شوی و یو. نو هغه د ما پوښتنه کوم ته څه کاروبار کې وې؟ زه نړیتوب کوم. ما ورته بچې دا کار دی پرېږده، بل کسب زده که، بل کسب زده کوي. ولې مل ته بل سره د ګناه په کار کې تعاون کې چاله سر انګریزي جوړې په دې پیسې اخلي، دا پیسې دې هم ښه نه دي. ته چاله ګیره خرې مل هغې باندې پیسې اخلي، دا پیسې دې ښه نه دي. چاله ګیره لنډې د ګناه په کار کې تعاون کې ګوره دا عظیم ترینه ګناه ده. د دې ګناه نه ځان وساتئ. بعضې سپین ګیرې دي هغې په قهر اخته دي، ګیرې لنډې کړي دي یا ګیرې خرې لکه بس دی که نه. نوجوانان یې کوي هغې هم ډېره بده ده. خو چې یو سړی سپین ګیرتوب ته ورسي او بیا هم په ده باندې شیطان او دا نفس دومره حاوي وي چې د شریعت اتباع ته نه پرېږدي، د خدای رسول په دین باندې عمل ته نه پرېږدي. دا څومره لویه بدبختي او کم نصیبي ده. لږ په ځان باندې رحم وکئ، په آخرت رحم وکئ. دا دنیا ډېره مختصره ده، مرګ ډېر قریب دی او د الله په حضور کې ودرېدل دي. لږ په خپل ځان باندې په خپل حال لږ رحم وکئ. د قیامت دومره سخته ورځ د باري تعالی فرمایي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. ګوره په قیامت کې به سړی د پلار نه هم تښتي، د مور نه هم تښتي، د ښځې نه به تښتي، د اولاد نه به تښتي. هېڅ یو رشته به ستا بیا په کار نه راځي. نن ته د ښځې په خوجه باندې ګیره خرې یا لنډې یې، سبا د قرآن نه تپوس وکړه دا ښځه به تا د الله د عذاب نه خلاص کړي. دا ستا پسې په قبر کې څملاستې شي. دغه اولاد، دغه مور، دغه پلار، دغه رور، دغه یار او دوست دا به تا د الله د عذاب نه خلاص کړي. عبدالرحمن بابا ډېره ښکلې خبره کړې، اور د خپل سره مړ که ای رحمانه، د دنیا اورونه پرېږده چې بلیږي، د خلکو خواهشات خپل لاندې کا، خپل رب راضي کا، د خپل خواهشات د خپل لاندې کا، خپل رب راضي کا. زما دا خبرې دا لږې د نصیحت په توګه باندې ووره. زما انداز به لږ تریخ وي یا خبره به مې تیزه وي، وګوره بده به نه وي. دا په ځان بده مه لګوه. حاجي مفتي صاحب محترم زموږ سره وخت انتهایي کم دی، سوالونه ډېر زیات د نیم نه زیات پاتې دي. زموږ دغه ملګری دویم تپوس دا کوي، وایي نکاح څه وخت کې تړل پکار دي او په نکاح کې څومره خلک راغونډول پکار دي؟ وروره هر چې د نکاح وخت دی ورځ ده، نو زمونږ د فقه او معتمد کتاب شامی هغې لیکلی دي چې د جمعې په ورځ باندې نکاح چې کوم دی دا مستحب ده.
او پاتې شو څومره کسان راوستل پکار دي نو کم از کم چې 2 کسه خو خامخا وي لکه د امام او د زلمي او دارنګې د جنۍ د وکیل نه علاوه چې هغه ګواهان شي ور باندې او نور اضافي هغه د هر انسان د خپل وس خبره ده چې ته چېرته ځې تا کوم ځای نکاح کړې ده نکاح تړې هغه ستا خپلوان څومره میلمانه برداشت کولی شي څومره نه ستا څومره وس دی څومره دی نه دی نو چې څومره ډېر خلک لاړ شي ښه خبره ده ځکه حدیثو مبارکو کې هم راځي چې د نکاح چې کوم دی جهرن وکوي مسجد کې وکوي اعلان وکوي د نکاح نو چې کسان ډېر وي ښه خبر خی جزاک الله مفتی سے محترم دا مرګره یو تپوس دا کوي په مانځ کې ماته وسوسه راځي ایمان یو لفظ پاتې شي نو دغه لفظ په پاتې کېدو باندې ما باندې سجده سهو لازميږي که د مونځ اعاده لازم ده دغه تپوس کوي او د یو سوال بلم کړی دی چې کله یو سړی ځان له مونځ کوي یا په جمع سره مونځ کوي خیر دی جی او د دې وضاحت نه غواړي او دینه سبق هیر شي دی یو سیبت چپ ولاړی او بیا ورته سبق را یاد شي بیا دی وای نو دله څومره انتظار پکار دی نو آیت دی بیا دامون په دوباره راګرځي او کدل سجده سهو لازم ده روره دا تا چې کوم سوالونه کړي دي خفه کېږه ما خو دا دواړه سواله لږ بیا تفصیلا لږ وکړه او تا لکه دا سوال مخکې کړی دی که نه چې ما نه یو ټکی پاتې شي یا تحیه پاتې شي نو تحیه کې مثال درود پاتې شي یا تحیه پاتې شي څه پاتې شي نو لږ تفصیلي سوال وکړه هغې نه پس به انشاءالله بیا موږ د دې جوابونه درته درکړو چې سیده ساوه در باندې لازمي او که مونځ دې خرابېږي نو دا دواړه بیا تفصیلي وکړه ته خفه کېږه ما ستا سوالونه هم ډېر دي تا نه خبر هم اکثر اوږدېږي پکې بل ته پیغام چې کله رالیږي ته د خپل پیغام لږ دوباره اوره نظر ثاني پې کوه بل خپل مقصد پکې ظاهرور ورستا د خبرو نه موږ ډېر په مشکله باندې مقصد راخلو خبرې خفه کېږي ما محملې غونته کې وي ستاسو خبرې موږ ډېر هغه مقصد ته پکې نشو رسېدی دا ملګری بل تپوس دا کوي چې مهر څه وخت ورکول پکار دي د واده وخت نه مخکې ورکول یا بعد کې ورکول څه ټیم مهر ورکول پکار دي اروره چې کله نکاح وشوه نو د نکاح نه وروستو چې کوم دی بیا ته او رخصتي دې راړه مثال کوروالا دی جنج دی راوړو کوروالا راله کور ته دی نو چې څومره جلد ورکولی شي ښه خبره ده بهتره خبره ده چې جلدی سره مهر ورکړي نو دا بهتره خبره ده او که نه مثال نی در سره نو هغې نه در سره نی خپلې کوروالا ته ووایي چې فلحال نشته دی او پیدا شي در کومه درته هغه دې درته انتظار وکړي جزاک الله مفتی سے محترم مقصد هم دا چې مهر دوه قسمه دی معجل او مؤجل که تا سره وي نو بر وخت ادا کول په دغه اوله شپه باندې یا د صحبت نه وړاندې ډېره بهتره ده او که نه در سره ته تنګدست دی واده اخراجات در باندې راغلي وي نو هغې ته بیا ووایي چې بعد هفته بعد میاشت بعد کال بعد به درله درکړم غوره وخت اول دی چې ورکړلی شي حاجي مفتی سے محترم همدا ملګری بل تپوس دا کې د ماښام په وخت جارو وهل څنګه دي د دې سوال جواب مخکې شوی دی او دا تپوس کې چې په کوم ورځ باندې جامې وینځل منع دي د دې جواب مخکې شوی دی مختصر وره اروره کپړې وینځل هم په یو ورځ باندې منع نه دي هره ورځ یې وینځلی شي او پاتې شو جارو د شپې وهل دا هم چې کم دی جایز دی وهلی شي ما یو حواله درکړې وه تعلیم المتعلم صرف دومره لیکلی دي چې د شپې جارو سړی وهي نو تنګدستي پې باندې راځي هغه هم د یو کتاب لیکلی دي نور د شریعت د نګاه نه چې کم دی ناروا نه دي کولی شي والی شي جزاک الله مفتی سے محترم دا مرګره دا تپوس هم کوي چې د تهجد مونږ ټیمه پورې پکار دي بعضې ټیم کې بعضې مرګره په تهجد باندې ولاړ دي کې د سار اذان شروع شي دی بیا څه کوي وروره د تهجد ټیم چې کم دی دا صبح صادق پورې دی یعنی دا سحر ټیم داخلېدو پورې دا چې کم دی ټیم دی دغې ټیم پورې ته تهجد کولی شي نو د سحر اذان که شروع شي سحر اذان وشي نو که دا اذان د سحر د ټیم داخلېدو نه پس شوی وي نو بیا خو د تهجد ټیم ختم شو او که بعضې وخت کې داسې وي چې اذان یو مؤذن د تهجد د ټیم نه د سبا د ټیم داخلېدو نه مخکې شروع کړي وي نو بیا که اذان شروع وي ته تهجد کولی شي نو دې دپاره بهتره دا ده چې ته ځان سره یو نقشه وساتي په دې نقشو کې چې کوم دی ټیمونه دا لیکلی شوي د هرې ورځې خپل خپل ټیمي بس هغې ټیم ته ګوره تهجد ټیم یې ورکړي چې دغه ټیم پورې تهجد کېږي او دې نه خوا نه کېږي خجي جزاک الله دا ملګری یو سوال یو عجیبه غونته خبره بله کړې ده یوې زموږ یو ملګری دی هغه وادو شو د واده په شپه ترې نه نفل پاتې شو او دعاګانې نه وي کړي نو ما بیا ډېر ملامت هم کو خبرې مې ورته وکړې ما ورته چې دا بیا ته لاړ شي نو نفل هم وکړو دعاګانې مو وکړه نو دا نفل خو تقریبا لازم دی په دغه شپه باندې نه څه دعاګانې داسې مخصوص شته دی حال به ته بعضې حدیثو کې راغلي دي که چاو کې ښه خبره ده که چاونه کې دی خو پرې نه ګناهګارېږي
همدغه جواب دی تقریبا په دغه شپه کم داسې متعین نفل یا عبادت دا حدیثو کې نه دی ذکر شوی. بعض عوام کې خبره ده چې وکړل شي او که چاونه کنه ګناګار په نه دی لازم واله تاسو مکه وي ګندا لزوم په تاسو کوي او دغه دعاګانې خو پکار دي. دغه دعاګانې د هم بسترین وړاندې چې کومې دعاګانې مسنونه دي باید چې هغه د عوامو ټول زده کی هغه دعاګانې بیا لولي اذان سره. دا مرګري بل دا تاسو کې وي د اشراق د منځ سټه مپورې دی وای بعضی مرګري ماته و چې د انور وروچت شي او خدای رڼا خورشي انور خو خور شي تر دغه وخت پورې ما ورتل چې دا وخت د ساخت دی د اشراق د ساخت د ټیم وخت مونږ ته تاسو کوي. اروره د دې هم هغه جواب دی چې نن سبا ما درتل دا نقشې جوړې شوې دي په دې نقشو کې د هر مونځ خپل ټیم ذکر شوی دی. د اشراق د مانځه ټیم هم ذکر دی چې مثال تقریبا نن سبا نننۍ ورځ چې وه تقریبا 25 منټ د پاسه 5 بجې دا د اشراق ټیم نو د نقشو خپل ټیمونه د چاش د وخت د منظم لیکلي د دارنګ د اشراق هم لیکلي دغه نقشه ځان سره وساتي د هر ورځ خپل ټیم دی هغه به تاسو بیا ګورئ. خو د اشراق ټیم داخليږي دا نور چې د کنارې د اسمان نه داسې انور چې یو نیزه دوه نیزې بره شي نو دغه ټیم د اشراق ټیم داخليږي او نور د نقشو ټیمونه لیکلي. خدي جزاک الله. مفتی سے محترم عمده مرګره بل د تاسو کوي چې د چانه د جمعې منځ لاړ شي نو آیا د په دغه ورځ باندې بیا د ماسپخین منځ با جماعت کول شي کنه شي کوله د جمعې منځ موقع میسر نشو یا د کرونا د وجه نه جمعتون بند یا بعض علاقو کې څه مشکلات وي نو د جمعې په ورځ د ماسپخین منځ په جمع کول څنګه دي؟ اروره چې کوم علاقه کې مساجد بند وي مساجد اولا خو ګوره دا مسله تاسو زده کړئ لکه تا ویل چې زه مثال بهر یم او مساجد بند دي نو د جمعې د مانځه دپاره مسجد شرط نه دی که دا ځای خاریه وي او خاري او دغلته مثال همداسې د ښار دی ځکه د مساجد ورکې شته جمعې منځونه ورکې کېږي نو که چېرته جمعې منځ دپاره مساجد بند دي نو تاسو په دا خپله فکټرۍ کې هم که راجمع کېږئ کسان چې مثال 3 یا 3 نه زیات او یو سړی در سره وي داسې امام چې هغه خطبه ویلی شي خطبه دې ووایي نو بالکل دغلته هم تاسو د جمعې منځ کولی شي کور هم بیا کولی شي چې خاریه وي دغه فکټرۍ کې هم کولی شي. خو که بیا هم یو کس نه داسې مثال د جمعې منځ لاړې نو د ماسپخین منځ په جمع باندې په دغه ورځ کې دلته نشي کولی په جمع باندې به د ماسپخین منځ نه کوي ځانته به بیا کوي. خدي جزاک الله. مفتی سے محترم دی یو بل تپوس دا کوي یو بیبي خپل خاوند نه مهر ناخلي هغه ته نه ناخلي دا خاوند له مهر په زور ورکوي چې دا واله نو دی وی دا جایز دی کنه که د ناخلي نه مطلب دی چې دا ورته معاف کوي او خاوند ول بیا ورکوي یا نه ورکوي دا څنګه مسله ده؟ وروره دا مهر چې کم دی دا د ښځې حق دی نو پتا باندې لازم دی چې ته به ورکې اوس چې تی وله ورکې او هغې در نه نالي درته معاف کوي نو بالکل بیا تا ته معاف کېږي او تا ته حلال دی بیا خوړی شي خبره نشته. او که بیا دې مړه کې شګې دي مدرسې ته رولیږه موږ د مدرسه کې دا کار ډېر دی. حاجي جزاک الله. مفتی سے محترم دا مرګري بل یو تاسو دا کوي چې یو سړی چرته لاړ شي او د قبله نه معلومیږي او لکه مونږ خپل خواري مو کوچانه پښتنو کو سو ګیداسه د سو ګیداسه د دې منځو کې بیا به دې مون سره سکه ډېر مطمئن کوون کې جواب راته ملو نشي او قبله جهت راته نه معلومیږي نو زه بدل تاسو کوم مال صفه کار دي. وروره چې کله تا باندې قبله مشتبه شو پته نه لګي چې قبله کم طرف ته ده نو ګوره اولا خو دغه علاقه کې جوماتونه وګوره محرابونه به جوړي که محرابونه وو هماغه طرف د قبلې د اخوا منځو که که دغه علاقه کې جوماتونه نه وو نو کسان وي کسانو نه پوښتنه وکړه که دغه ځای کې څوک وي چې چا درته کم طرف یاد که چې دې خوا قبله ده نو اخوا منځو که کسان هم نو یا کسانو کې بعضو درته چې دې خوا ده او بعضو ویل دې خوا ده یو جهت خولو بل جهت خولو نو خپل تحري وکړه سوچ وکړه فکر وکړه غالب ګمان دی چې کم خوا راغی چې قبله به دې خوا وي او ماغه طرف ته مونځ وکړه بالکل بیا ستا مونځ جایز دی کیدی شي. او نن سبا خو وروره هر چا سره ټچ موبایل دی قبله نما ورکې شته هغه ځان ته ورکې واچوه قبله به دنه نه خطا کېږي. خدي دا مرګري بل یو تپوس کې وي ګرخرېلې او ګیره کمونکې په اقتدا د مانځه کې یعنی د امام جوړول دا یو برابر دی یا په ګناه کې د مقصد بداوي چې دا یو برابر دی کنه یا ګیره خرل چا یا ګیره لنډه کړي د پسې مون څنګه دی یا د ګناه یو برابر ده کنه کم زیات روره دواړه چې کم دی ګیره خریل هم ګناه ده او ګیره کمول دا هم دواړه ګناه ده او دواړه یو رنګ ګناه ده ځکه خریل
کټ کولی چې د موټي نه کمه نو ګیره نه ده ناسې چې کم دی د موږ د عوام فیشن دپاره دا پرېږدي دا ګیره کې نه راځي نو دواړه یو رنګونه ده او د دې جواب مخکې هم تېر شو چې ګیره خریلي پسې یا چې څوک ګیره کموي هغه مستقل امام جوړول نه دي پکار هغه نه مستقل امام مه جوړوئ ښه جي دا ملګری بل دا تپوس کوي یو کس اودس نوچیږي او هغه نه کله کله جمع لاړ شي اودس نوچیږي بیا ځان لمونځ کې د مونځ بیا څه ټایم راګرځي نو د سلسل بول بیماری د چې اودس نوچیږي د اودس نوچېدو باره کې حکم ورته بیان کوي چې د اودس چا نوچیږي د ډېر وخت نه دا بیماری ده نو د دپاره د اودس سره مونځ کول د بېودسۍ سره مونځ پکار دی که نه دی پکار وروره که چېرته دا سړی معذوري یعنې د ده داسې دا قطره داسې روانئ چې دا تمام وخت د مانځه په ده باندې داسې تېرېږي چې ده ته پکې دومره وخت نه میلاویږي پاک چې دی ورکې اودس وکړي او دی ورکې مونځ وکړي نو بیا خو دا معذور دی بیا د دې اودس کوي او مونځ دې کوي که قطره ته د مونځ کې هم لاړ شي مونځ یې کېږي خو ګوره یو داسې صورت دی که د داسې وي چې دې څه ټایم اودس مات کې دغه وخت کې د قطره راځي بیا چې په دې باندې داسې نیمه ګنټه تېره شي مثال د جمع مونځ ته ځي دا قطره بیا نه راځي قطره بیا نه راځي نو د دپاره بیا دا حکم نه دی دې بیا خیر دی جمع یې ته لاړه شي خو لیکن دې چې کله قطرې ودرېږي نو اودس تې وکړي او په اودس باندې به بیا څه کوي خپله مونځ به کوي او که نه بیخي ودرېده نه دا قطره او دومره وخت ورته نه میلاوېدو پاک نو بیا به چې کم دی بس دغه اودس دې کوي قطره تزیم هغه دې چې کم دی مونځ پکې کوي په دغه اودس خدي جزاک الله مفتی سے محترم دې دا تاسو هم کوي چې یو سړی مسافر وي یعنی بل وطن کې اوسېږي د الته غریبانانو ته د خپل تنخواه خیرات یا زکات صدقه و غیره دا ورکول شي کنه نشي ورکول وروره خیرات خو بالکل ورکولی شي چې غریبانانی او پاتې شو زکات یا سرسایه د سرسایې متعلق هم تا پوښتنه کړی چې دغه ملک غریبانانو ته ورکولی شي که نه نو که رښتیا هم غریبانان او صاحبان د نصاب نه وي نو بالکل بیا زکات هم ورکولی شي سرسایه هم ورکولی شي خو چې تا ته معلوم چې غریبانان دي جزاک الله دا ملګري ګوروجي ما ته خو دا ملګري بل یو تپوس دا کوي چې بالماز انسان سره خبرې پرېښودل او هغه سره کینه کول دا څنګه دي زجرن د سره خبرې نه کول یا تعلق پرېښودل یا کینه لرل ورسره بالماز سره دا څنګه دي وروره اولا خو یو سړی چې بالماز نو هغه ته ترغیب پکار دی هغه باندې خواري پکار ده هغه د مونځ ته جوړول پکار دي نو ښه خواري پې باندې اول خپله وکوي او که بیا د خوارۍ نه بعد هم دی نه منع کېدو دا بالمازي نه پرېښوده نو زجرن بالکل د هغه سره چې کوم دی ترک د کلام کولی شي خدي جزاک الله مفتی سے محترم دا مرګره بلی مې ته اوس دا کوي یو مرګره دی چې زما مور ډیره غوسناکه ده په وړه وړه خبره خفه کیږي او ډیر داسې نو داسې وظیفه راته خو د مور مې خدای پاک پړ کې رحم پیدا کی ته دوه رکعاته صلات حاجت مونږ کوه هغې ته دعا کوه بل گزاره ورسره کوي چې څومره عمر زیاتیږي د مشرانو نو د هغې خامخا طبیعت نازک کیږي نو کوشش دا کوي چې ډېر د خفګان مقیم ورکوي او که په داسې په ناحقه باندې هغه خفګان کوي نو په هغې ته نو ګناهګارېږي انشاءالله امید شته چې خدای به در سره مواخذه نه کوي چې تا نه په معمولي ته په حقه باندې او هغه په ناحقه درنه خفګان کوي یا په ناحقه درته غوسه کېږي خو بیا هم حتی الوس تاسو کوشش دا کوئ چې دا موقع مو ورکوئ مور پلاره د خفګان او هغې مه خفه کوئ او که بیا هم خامخا خفګان راځي نو ما یو وظیفه داسې هم کتلې وه چې تاسو یا حکیمو د الله پاک په نومونو کې یو نوم دی اوس مې د ذهن ته راغه یا حکیمو 1001 مرتبه وایه داسې خوږو باندې د مواد عادله ورکوه امید دی چې الله تعالی به د دې د غوسه ختمه کړي کمه به کړي او الله تبارک وتعالی به دې په زړه کې نرموالی او دغه پیدا کړي ښه زمونږ بل یو ورور محمد جلال د نوم تپوس کوي زمونږ بل یو ورور سلام را لیږي د پنډیانه رضی الله هغې وایي چې د زنانه حیض بند شي او د حیض بندوالي نه پس دې لا غسل نه دی کړی د غسل نه قبل مخکې د غسل کولو نه دې سره جما کول څنګه دي جایز ده یا ناجایز ده وروره چې کله د زنانه حیض بند شي نو ګوره د حیض یو اکثره موده ده چې هغه 10 ورځې دي که په 10مه ورځ باندې حیض بند شه نو د هغې نه وروسته خو د حیض دوباره راتلو احتمال له سره شته نه نو بیا که د زنانه لامبلې نه وي نو هغې سره کوروالی او جما کول بالکل جایز دي خو بیا هم غسل کول بهتر دي چې وکړي او هغې نه وروسته ورسره که کوروالی سړی کوي نو بیا خیر دی
او کاغې نه مخکې کې نو جایز ده څه قباحت نشته. او یو دا چې 10 ورځو نه په کومه باندې حیض بند شي، مثال شپږمه، اومه، پنځمه باندې، نو تر څو چې دی غسل نه کړي یا په دې باندې د یو مونځ پوره وخت نه تیر شوي، هغې نه مخکې ورسره جما کول چې کم دی دا ناروا دي، ناجایز دي. دارنګې یو بل ملګري هم یو بلې مسلې د حیض باره کې پوښتنه کړې وه چې دا مخکې مونږ جواب کړی وه چې یو زنانه د هغې حیض بند شي، مثال د ورځې د غرمې بند شي، هغه بیا نه لامبي تر ماښامه ماسخوتنه پورې، هغه بیا انتظار کوي لامبي نه، دا څنګه کار دی؟ دا موږ مخکې جواب کړی وه. که چېرته د یو عذر په بنیاد باندې د یو زنانه حیض بند شي او غسل کې لږ تاخیر وکړي نو خیر دی، خو دومره تاخیر به نه کوي چې هغې نه پکې مونځ څه شي قضا شي. نو لحاظه ماښام ماسخوتن پورې تاخیر کول ناروا دي. حیض چې بند شو دا به غسل کوي او خپل منځونه به کوي. خجی جزاک الله. کم یاران چې نوی راغلي زمونږ د پروګرام ته مونږ ټولو ته بیا هم هرکلی وایو، ستاسو د زړه نه مشکور یو، ستاسو شکریا ادا کوو. یو درخواست درته دا هم کوو چې زمونږ دا پروګرام دا مخکې نشر کوي. کیدای شي زه بار بار دا وایم د دې پروګرام په اورېدو باندې یا مسلو اورېدو سره د چا زندگی بدل شي. ډېر یاران داسې دي چې هغې مونږ سره رابطې وکړي د دې پروګرام د شروعات نه بعد، او هغې ډېر مونږ د هغې په خبرو باندې مطمئن شو، تسلیان یې راکړي یا خپل حالت بیان کو چې مونږ کې دا خامي وه، مونږ دا پروګرام به اورېدو، خدای راته هدایت وکړو، دا خامي دا رانووتې، یا د دې مسلې نه مونږ نه خبره وو، د دې نه پې خبردار شو، نو مونږ دپاره دا د فخر او د افتخار یا د خوشحالۍ خبره ده چې په دې مسلو تاسو عمل کوئ، مونږ له به پې خدای اجر راکوي. او تاسو شیر کوونکو دپاره دا د خوشحالۍ خبره داسې ده چې ته شیر کړي او دا څوک وګوري په یو مسله عمل کړي نو تعالی به پې خدای اجر در نصیب ګرځوي. حاجي مفتی صاحب محترم زمونږ بل یو ورور محترم شاه عرف شاجی کتوزی د ډیرې شب قدر ناغي سلام را لېږي، دغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې درې پوښتنې زمونږ نه کړي دي. یو تپوس دا کوي چې نن سبا کوم د شیعاګانو مولیان دي یا د وهابیانو مولیان دي یا د قادیانیانو مولیان دي، هغې خپل مقصد ته مقصد ویلی دی، خپل کار کوي او خپلو کې یو بل سره لانجې نه کوي، جګړې نه کوي. د بل طرف ته که مونږ وګورو نو زمونږ چې کوم د اهل سنت والجماعت علماء کرام دي نو زمونږ د علما خپل مطلب ته نه پاتې دی او اکثر په لانجو په جګړو کې پرېوتې دي. بې ځایه لانجې کول، بې ځایه جګړې مونږ د دې سپورټ نه کوو، نه دی کې بالکل نه ده پکار. خپل مقصد ته مقصد ویل پکار دي، د دین خدمت کول پکار دي. خو ها البته که یو سړی د دین خلاف کوي او ته د هغه مخالفت کې منع کې او هغه د هغې تا سره جګړه کوي نو ته به د هغه د جګړې د وجې نه به حق خو به نه پرېږدي که نه. ګوره زه به دا درته یو خبره بله مکمه شاجي صاحب، کوم چې دا بېدینه مولیان دي د شیعاګانو یا د قادیانیانو یا د وهابیانو، هر انسان د ګمراه کولو دپاره په ګناه کې واقع کولو دپاره شیطان لګیا وي او دا خو دیم ګمراهان، نو دې سره دومره شیطانان ډیپټي نه کوي. کوم چې دا د حق والا مولیان دي دا په حق باندې دي که نه، نو دا هغه بېدینو مولیان هم دي په هغه شیطانان هم دي پسې راغلي دي پسې لګېدلي دي چې څه ناڅه په جګړه کې واقع کي، فتنه ترې نه برپو کي. خو زه به دا ووایم چې نن سبا فتنې ډېرې شوي دي. بعضې علما حق وایي، هغه بعضې علما نور داسې راپاسي چې تنګ نظري شروع کی یا علم کم وي یا اسې د انا مسله پکې منځ ته روړي او دی د هغې مخالفت شروع کی د حق، نو دا عالم بالکل بد کوي، دا ښه نه کوي. باید چې مونږ دا نن کمې فتنې جوړې دي دا د بعضې نسبتونو د وجې نه جوړې دي، خفه کېږو به نه، دا حقایق دي. که دغه نسبتونه دا واړه نسبتونه مونږ د من نه یو طرف ته که دا مو نظر انداز که دا مو دین ونه ګرځوله او یو حنفیت باندې مونږ راغونډ شو نو دا ډېره نزا به د من نه وځي. مونږ دا وایو چې زه اوس لکه زما نسبت د صیفیانو سره دی، زه ځان ته صیفي وایم، خو زه دا صیفیت دین نه ګڼمه. قسم دی که په صیفیانو کې خطا کارونه یا د عقیدې یا د اسلام یا د شریعت نه خلاف کار وي، ډومبې مخالفت هم زه کوم، رد به هم پې زه کوم او زه ځان ته دا شرم او عار نه درومه، ځکه زه طالب د حق یم. زه به دا نه یم چې ګینې به څه صیفي کوي یا به ټیک وي چې دې نه علاوه نور څوک یا به غلط وي، نه. نو زه ځان ته حنفي یم، ګینې زما د حنفیت به ټیک وي، نور د شوافي او د حنابلو نه. مطلب د هغې مذهب حق ګڼمه، خو دا خپله لاره دا بالکل مطلب دا دی چې مثال د خبرې د کعبې څلور دیواله دي، څلور وړ دیوالونو ته مونځ روا دی، او چې کوم دیوال ته څوک ولاړ مونځ کوي، مثال د خبرې په دې څلورو مذهبو کې چا د کوم مذهب اتباع شروع کړي بالکل ټیک کار کوي. دا غټ نسبتونه دي. مونږ منځ کې واړه نسبتونه راغه، په دې وړو نسبتونو باندې یو د بله مخالفت کوو او دغه مخالفت د ګمراهۍ سبب ګرځېږي. زه خپله د دې سپورټ نه کوم، زه وایم په ځای د دې باندې که مخالفت راځي په اسانه طریقې سره په ښه طریقې سره د هغې حل پکار دی او دې میډیا ته راویستل او د دې په ذریعې سره دا نشر او اشاعت کول د دې بالکل زه خپله مخالف یم. ستاسو ډېر ښه نظر دی، ډېر ښه سوچ مو دی، ډېر ښه تپوس مو کړی دی. الله دې زمونږ د علماو ته یو توفیق د نیکۍ ورکړي. حدیث مبارک کې دا هم راځي، روایتو کې داسې هم راځي
چې دا فتنې شروع کیږي د مولیانو نه ورننوز په مولیانو باندې ختميږي په دی باندې او حدیث مبارک کې داسې راځي مشکات شریف کې د حدیث ذکر دی کتاب العلم کې نبی علی السلام مبارک نه پښتنو شو صحابي ته درې کړه دا تاسو کړو قربان په مقدس مکه بد خلق سوق دي مبارک نه درې کړه دا سوال کړو مبارک په اخر کرت ورته فرمای مبارک ورته فرمای ان خیر الناس تحت ادیم السماء خیر العلماء وان شر الناس تحت ادیم السماء شریر العلماء د اسمان د سرمن لاندې بهترین خلق هغه بهترین علما دي او د اسمان د چت لاندې بدترین خلق هغه بدترین علما دي هغه علما چې په وړي وړي خبره باندې خلکو ته مشرکان وي په وړو وړو خبره خلکو ته بدعتیان وي او عوام سره خپلو کې جنگي فرقه واریت له هوا ور کوي یقینا په مقدس مکه دا بدترین خلق دي د مسلمانانو د امت مسلمه تکفیر چې کوي د دې بالکل موږ سپورټ نه کوو دا خلک نه دي پسې د دې چې موږ په دومره عمر کې څوک مسلمانې ترا واست یو هندو مسلمان نه کو یو عیسائی مسلمان نه کو او په سونو زرګونو خلک موږ د اسلام نه خارج کو کافر هم کو دا موږ اسلام ته خدمت کو کده موږ د اسلام اون اړولو دغه علما موږ هم خلاف یو البته که یو عالم یا یو امي سره د شریعت نه خلاف کوي او تغه حق بیانې وغه تاسو په دې لانجه کوي نو د حق په بیانولو کې بیا موږ علما چې کم دي سستی ونه کو نبی علی السلام مبارک د حق د بیان په وجه باندې د مکې نه مهاجر شو هغه مبارک دا پرې نه خودو غزوه بدر غزوه احد حنین او تبوک هغه مبارک په خپل تور راواغسته تر مبارک شهید شو ګلان صحابه شهیدان شو د حق په خاطر باندې جګړې کړې وي خو حق الله غالب کو خو په وړو وړو خبرو باندې امت مسلمه تکفیر کول یا غي تکافر ویل یا مشرکان ویل نو دا تمر تنگ نظری هم دغه خبرې بیا کزر اوارم د بریل په کتابونو کې مم وی وغي دي خو خلکو ته مشرکان وي یا هم دغه خبرې دیوبند په کتابونو کې مشتا خو بازي مولا د دیوبند ځان ته منسوب یو هغه جذبه پیراشي پیران پزان راولي خلکو ته کافر او مشرک وي تمر تنگ نظری نه د پکار په دیوبند کې لوی اکابر سمشته د شیخ ادریس سے بیانات اور سمره خوري خبرې کوي د مفتی ګوهر علی شاه صاحب خبرې اور سمره زبردست خبرې کوي خو علماء مشته موږ د ټولو مخالفت نه کوو زموږ د سر تاجونه دي په هر تقدیر تاسو د دې خبره زه تایید کوم چې دومره سختی نه د پکار په خپل درمیان کې کبیا سړی یې کیم نو د نیټ او میډیا تر اوستل عوام جنگول دا بالکل نه دي پکار خجی شاجی صاحب دویم تپوس دا کوي دی وای چې بعض خلک داسې دي بعض مرګري چې هغه فرض ادا کوي سنت ترک کوي نو د سنت په ترک کولو کې څه ګناه شته که نشته دي بالکل بادشاہ صاحب کم خلق چې هغه فرض ادا کوي او سنت نه ادا کوي په طریقې د دوام سره بغیر د عذر نه عذر ورته نه وي او دی لګیا دی هغه سنت نه ادا کوي نو دا بالکل په دې باندې ګناهګار دی ګناهګاری جزاک الله دا مرګري دریم تپوس ور سره دا کوي دی وی یو سړی کله کله هغه مجنون وي لیونتوب پې راځي کله روغ شي کله مجنون وي الله دې ولا صحت ورکي دی وی چې دا مجنون کله صحت یاب وي کله مجنون وي دی په دغه حالت کې خپل ښځې ته طلاق ورکړي درې پیرې طلاق ورته ورکړي نو آیا دا طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي شاجي که سړی داسې چې کله لیونی او کله روغي نو او د طلاق ورکړی دی نو د به حالت ته ګورو دا طلاق کم حالت کې ورکړی که دا طلاق په حالت د صحت کې ورکړي چې دی روغ دی دی وخت کې او طلاق ورته ورکړی دی نو بیا بالکل دا ښځه طلاق د درې وړه طلاق واقع شوي دي او که چېرته دا طلاق ورته ورکړي په دغه وخت کې چې دی لیونی شوی دی مجنون دی نو بیا په دغه صورت کې طلاق واقع نه دی دا به تاسو بیا معلومات جزاک الله زمونږ اخري او مرګره سلام را لګي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغه وی قبله طرف ته مخ په قبله د قبله جهت تخفي غزول دا څنګه دی جایز دی یا ناجایز دی څه حکم لري ګناه پکې شته که نشته دی رورا دا سوء ادب دی بې ادبي ده حدیث مبارک کې راځي چې چا بیت الله شریف ته لاړې توکي د قیامت په ورځ به د داسې حال کې راشي چې دا لاړې به د دواړو سترګو د منځ کې پرتې وي یعنی دی به ذلت سره مخ وي ځکه د بیت الله بې حرمتي وکړه نو د خپې غځولم بیت الله شریف ته دا د بیت الله بې حرمتي او بې ادبي د لحاظه د دې نه ځان ساتل پکار دي جزاک الله دا زمونږ د نن ورځې سوالاتو ستاسو سوالونو زمونږ جوابونه کمنټس کې چې کومرونو سوالونه کړي دي مونږ یو عذر لرو خبر لرو پروګرام لرو په دغه بنا باندې مونږ د خپل پروګرام مختصر ک د کوم یارانو د سوال جواب چې پاتې شوی دی ان شاء الله را روان درس کې ابتداء به مونږ تاسو سوالونه حل کوو دغه انتظار کول باندې مونږ تاسو ته معذرت کوو تاخير باندې معذرت خوايو د ټیم د کموالي په بنا چې مونږ ته عذر دی دلته نږدې
نو په دغه بنا باندې زموږ مصروفیت ته دا پروګرام مختصر کوي. تاسو کولی شئ که چاته څه مشکل وي فقهي مسایل یا نور داسې څه د معاشري اصلاحي خبرې یا مسلې تاسو پوښتنه کول غواړئ نو زموږ د واتس اپ نمبر او شمیره یاد ساتئ 0336 54 65 134 دا زموږ د واتس اپ نمبر دی. تاسو په دې باندې موږ ته خپل سوال را لېږئ جواب به تاسو ته په واتس اپ بالکل نه ملاویږي جواب به تاسو ته را روان درس کې ملاویږي. دا چې موږ بار بار وایو په واتس اپ جواب نه درکو دا غي وجه دا ده ته یو سوال وکي او دا غي ز په واتس اپ جواب درکم نو دا غي فایده صرف تا ته ورسېده او کدا رنګ ته یو سوال وکي او دا غي جواب ز دلته د لایو پروګرام کې درکم په واتس اپ نه درکوم نو دا 2000 خلک ګوري مثال 15000 ګوري 10000 کسان دا ګوري نو ګوره د دې فایده ډیره عام شوه خیر خلکو ته ډیر ورسېدو نو په دې خاطر باندې مونږ وایو چې په واتس اپ مونږ جواب نه ورکو مونږ په دې لایو پروګرام کې جواب دې د پاره ورکو چې فایده ډیره ورسېږي ډیر خلک به په عمل وکړي ډیر خلک به د مسلې نه خبر شي. الله تبارک وتعالى دې په دې باندې مونږ تاسو له د عمل توفیق راکړي مونږ له دې الله د وینا تاسو له دې الله تعالی د اورېدو اجر درکړي کچا پکې مونږ سره څه قسم تعاون کړي الله تعالی دا غي سلی په دواړه جهان ولا ورکړي. دا اوس تاسو د نن ورځې سوالونه او زموږ جوابونه وما علی الا البلاغ المبین تر بل اتوار شپې پورې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.